باب ما جاء فی الشعار شعار ویل کیږي په سفر او حرب کې ستا نخا دې ته به د مجاهدینو ویلا او د شپې نوم راکا د شپې نوم ګدو راځي دا تاسو کې جهاد لته استئ نو مجاهدین لبا تر دې وخته پورې چې نوم ول قومندان سے بدل کی بل شپې له بل نو ترغی پورې بمدغه نوم استعمالېده د ورځې د شپې چې اگر تاسو سره مخشي ته ورته وی چې فلان ناغه یو پیجنې چې دا زمنګ ملګری دی ته ورته وی فلان نو ته یو پیجنې هغه یو پیجنې نو دې ته ویل کېږي کوډ نمبر او ته اوس په اصلي ژبه کې ویل ته د شپې نمبر به مجاهدینو ویو د شپې نوم راکا د شپې نوم راکا نو د شپې نوم به نو دا یو طریقه ده د پخوانه د مجاهدینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت نه د دې حکومتي فوجونو کې ومي هغه کې د شپې نومي چې اوس تابانه دغه فوج له څوک راشي دغه کوي دا غش کوي نو ته څه پیژنې دا خپل لیک پر دی نو ته به اودره نو هغه به تا د شپې نوم وای نو ته به پوه شي چې دا زمون کاسې د شپې نوم به په فوج کې خوريږي نه اوبه صرف هغه وخت خودل کېږي سړی ته چې کله اوس کم کسان په غش وزي هغه ته به یا کم کسان چې پیره باندې ولاړیږي تا ته او خو ته به بل چاته نه کې تر دې پورې چې نور پیرداران را پاتې او تزید هغه نه ته به ته وکې چې دا دی نو دا چې به دا نوم کې عن ابي اسحاق عن المهلب ابن ابي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بيتكم العدو كچرتا بيتكم قصد او کې ستاسي په وجلو سره دشمن ستاسي د شپې او تاسي سره ګډ ورشي نو تاسي به قوی او خپل منځ کې حامیم لا ينصرون دا به وي حامیم لا ينصرون قال ابو عيسى وفي الباب عن سلمة بن الاكوع پر روایت د ابو داود کی راځي نسائی کې دي الفاظ دادي چې قال غزونا مع ابي بکر زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم فکان شعارنا امید وای موږ د ابو بکر زمونږ امیرو زمونږ شعار د شپې دا او چې امید مړې کا باب ما جاء فی صفات سیف